ګرانو قدرمنو مسلمانانو، 13 جمعه باندې دا وینا شوې وه چې انشاءالله د خوږ پیغمبر سیدنا و مولانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه مبارکه مبارک بودا سلسله شروع کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت گونج دی پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک تذکرہ یعنی د ولادت او د مشرانو د تذکرې نه واخله تر د دنیا نه تشریف وړو پورې د دې د کوم یو اړخ تذکره کول د لوی سعادت او د برکت نه خالی نه ده چې کوم ځای تذکره کې نو سعادتونو برکتونو دې سره نصیب کی او دې سره سره چې په دغه سلسله کې کوم فواید یعنی د نکات وضاحت کیږي نو دا غي اوریدو سره دا کوشش کول پکار دي برکات خو نصیب کیږي لیکن د سیرت مبارکه حیات طیبه د اوریدو دا غي د بیان د اوریدو سره دا کوشش پکار دی چې انسان دغه اړخونه د ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې او په خپل ځان کې راوړي نو چې کوم څه بیانېږي د هغې کوشش دا کوئ چې دغه صفات او دغه خویونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند اعمال دا سړی خپل کردار جوړ کړي د هغې اخلاق خپل اخلاق جوړ کړي هسې خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي سیرت ټول دین دی دین اسلام ځکه چې دغه دین چې مونږ ته رسیدلی دی دا یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه وتې خبره ده قول دی گونج دی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی تاسو ټول په خبره پوهیږئ خبره باندې ټول پوهیږئ بس پرېږدئ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل لے یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق تی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال و حالات تی ناست ولاړه نشست و برخاست یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو مسلمان یو صحابي یو کار کړی دی یو وینای کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې خاموشي اختیار کړې ده چپ پې پاتې شوی دی نو دغه دین دی دې ته ویلی کېږي دین ځکه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها نه تپوس شو چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان کا نو ام المؤمنین فرمایي کان خلقه القرآن مسلم شریف کی روایت ہے کان خلقه القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہیں اور اس کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے قرآن پاک کو گورا داد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تھی نو داد دین نقشوہ گرزندہ نقشوہ کہ یو سڑے دین اسلام گوری او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه کس موجود دی او غي حیات دی نو غي ته دی وګوري دا غي ناسته ولاړه دا غي کړه وړه دا غي خبرې اترې دا غي عبادات او معاملات دا غي اخلاق دا غي حسن معاشرت دا غي عقاید غي نظریات او سوچونه او دا غي چې کومه وینا دا غري ویني هغې ته دی ګوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي او دا سیرت دی نو هر یو اړخ د دین چې څومره بیانېږي دا سیرت دی البته بیا
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې په دې موضوع باندې په امت کې افراد مختلف تصانیف کړي دي حالانکه دغه حدیث دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ده قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دي فقه هغه کې څومره مسائل مستنبط دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجود مبارک په دنیا کې دا د الله جل شانه د دین یو ژوندۍ نقشه ده چلتا پھرتا دین چې سړی ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی وګوري او اوس زمونږ خلق چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې چې دا غي کوم وجود مبارکو هغه وخت کې موجود نه یو نو دا غي هغه نقشه اوس مشته دا غي سیرت دا غي د ژوند حالات دا غي اخلاق اوس مشته هغه ته دی ګوري د خپل ځان هغه څه جوړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک هغه شروع کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشرانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب مبارک سلسله چې چا سره خاندان ګڼل دی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوالا تر آدم علیه السلام پورې پاغه کې داسې کس نه دی تیر شوی نه نارینا نه زنانا نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور د طرفه نه د پلار د طرفه نه په نیاګانو کې نه په نیکونو کې چې هغه په زنا کې مبتلا شوی حالانکه د کفر تیری وي د شرک تیری وي د جاهلیت زمانہ وا پاغه کې هر یو بدی موجود و په دغه دور کې بت پرستی و د بوتانو پرستش کېدو لیکن زنا سره څوک نه دی متصل شوی او دغه سه پاک د آدم علی السلام د زمانه نه را روان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابن مردوی او زرقانی دا حدیث روایت کړی چې حضرت انس رضی الله عنه فرمای یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه تلاوت کو لقد جاءکم رسول من انفسکم مونږ چې تلاوت کو نو دا آیت کریمه دا څه نه وایو مونږ تلاوت دا څه کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انفسکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه لفظ داسې اولست من انفسکم انفس او انفس کې فرق دی د دې معنی دا ده لقد جاءکم رسول من انفسکم استاسو تا پیغمبر رالو او هغه ستاسو د ذات نه دی یعنی بشر دی او اولین مخاطبین اوریدونکي د قران پاک چونکه عرب دي نو مطلب دا چې عربو نه دی ستاسو د قوم سره تعلق دی ستاسو د جبه سره تعلق دی د دې خطې سره تعلق دی بیا الله جل جلاله مختلف قسم مخلوقات پیدا کړی دي نو انسان دی بشر دی په انساني شکل کې دی جن نه دی فرښتہ نه ده بل یو مخلوق سره تعلق نشتا بنی نو انسان بشر الله جل جلاله پیدا کړ دا عربی یو شاعر وای محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر محمد صلی الله علیه وسلم دیکھو بشر انسان وليس كالبشر لیکن د عام انسانانو پشان نه دی بل هو یاقوت والناس كالحجر بلکہ محمد صلی الله علیه وسلم داسې دی لکه یاقوت او یاقوت پکانو کی قیمتي کانه دی چې داغه قیمت ډیر لګي والناس كالحجر او نور خلق هغه د عام کانو پشان دي عام کانه بلاره کې پروت وي کله ستاده پیزار سره ولګي کله تلته ورکه کله یوځه پروت کله بلځه پروت لیکن یاقوت کې چرتا د چا پسترګو باندې ولګي نو هر یو د بل وړاندې کېږي چې دا کانه مازان سره محفوظ کې ځکه چې په دې و ما ته ډېر غټ قیمت او ډېرې پیسې لاسته راشي نو دغه شاعر تعبیر په دې انداز سره کړی چې د عام انسانانو غونه دی نو د انسانیت د بشر نه مافوق نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بل یو مخلوق وي فرښتہ وغیرہ ځکه چې د فرښتې نه استفاده ګرانه د ښکاری نه قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي کدا پیغمبر فرښتہ راغلی وي نو بیا به ستاسو اعتراضات او سوالات د دینم ډیرو مشرکین به دا وی چې عجیبه ده
دی خو زمونږ غوندې انسان دی نو دی پیغمبر څنګه شو؟ دا خبره ورته ناشنا ښکارېده او دا د جهالت او جاهلیت په بنیاد باندې کوله. ګنې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره خلک راغلی دی نو هغه ټول، څومره انبیا راغلي دي نو هغه ټول انسانان، حضرت آدم علیه السلام، حضرت شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام، نوح علیه السلام، او د هغې نه پس د انبیاو یو سلسله ده تر عیسی علیه السلام پورې، هغه ټول انسانان او بشرو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو آیت کریمه ترجمه دا شو من انفسکم، ستاسو نه دی، ستاسو د جنس نه دی، بشر د انسان دی. یو من انفسکم دا عربو نه دی، ژبه ستاسو غونې ده. ځکه چې قرآن کریم اول چې چاته ویلی شوی دی قرآن پاک نو هغه عربو، صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا د هغې نه د قرآن پاک په ټول څلور کنجه دنیا کې بیا خور شوی، بیا په دې کې عجم هم داخل شوي. دویم دا لفظ مبارک داسې دی لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضرت انس رضی الله عنه په دې روایت کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه داسې ولست، او د انفس معنا دا عمده، بهترین سیز، نفیس، چې ډیر زیات قیمتي. نو من انفسکم نه مراد دا دی چې هغه په تاسو کې انتهایی قیمتي دی. د انسان چې څومره بولی او قیمت لګېدی شي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قیمت د هغې نه وراء الورا دی، چې څومره بیا ته په بره ځې نو د هغې نه اوچت دی په ټول بنینو انسان کې. او بیا صرف د ذات په اعتبار سره نه بلکې د خاندان او د مشرانو په اعتبار سره. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت کریمه مبارک په خپله بیا وضاحت کوي او فرمای انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا. زه په تاسو کې ټولو کې نفیس او بهترین الله پیدا کړم په اعتبار د نسب سره، په اعتبار د سخرګنۍ سره، او په اعتبار د شرافت سره. دا درې واړه څیزونه اعلی. نسبم الله جل جلاله اعلی ورکړ، او رشتہ سخرګنۍ هغه الله جل جلاله اعلی، او حسب شرافت او فضیلت او منقبتم رسول الله صلی الله علیه وسلم مثیل او دا غي نظیر او دا غي پشان بل څوک نو. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ابو سفیان په حالت د کفر او د شرک یو ځل شام ته تلو، تجارتی قافله بوتلی. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې دا حدیث راوړی دی، بدل وحی کې تفصیلی حدیث دی. نو آلته په شام کې هغه زمانه د یو غټ سلطنت او حکومت بادشاه، دوه غټ سلطنتونه هغه وخت په دنیا کې، یو فارس چې د هغې د بادشاه لقب و قسرا، او یو روم چې د هغې د بادشاه لقب و قیصر. نو د روم بادشاه قیصر نظر منلی او تفصیلی واقع ده انشاءالله کیدای شي دغه سیرت سلسله کې راشي بیان شي. هغه شام بیت المقدس ته راغلی او دلته ابو سفیان د مکې نه تجارتي قافله بوتلی وه، دیم تلو شام ته، او هلته قیصر دی راوغوستو، سپایانو بوتلو ورڅخه سره د خپلو 13 کسانو، او قیصر روم د ده نه یو څو سوالونه کړي دي ځکه چې هغه ته خط رسېدلی و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه تپوس کوي چې دا څنګه سړی دی. نو ده نه سوالات کړي، 10 سوالات. یو سوال په هغې کې دا و کیف نسبه فیکم، د دې سړي د پیغمبرۍ دعوه چې کوي د ده نسب او خاندان په تاسو کې څنګه دی، کیف نسبه فیکم. نو ابو سفیان جواب ورکوي هو فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب والا ہے. هغه زمونږ په منځ کې د اعلی نسب والا دی. د نسب تعلق د پلار نیکه سره یې ښه، پلار یې څنګه او نیکه یې څنګه او غور نیکه یې څنګه او د هغه پلار څنګه او د هغه نیکه څنګه او دا سلسله تر آدم علیه السلام. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ابو سفیان رستو مسلمان شوی دی رضی الله عنه، لیکن دغه وخت کې د کفر او د شرک په حالت کې دی، او ظاهر ده چې جنگونه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېدل. دغه وخت کې جنگ بدر شوی دی، احد شوی دی، خندق شوی دی، دا جنگونه شوي دي. د دې دریو جنگونو او دشمنی و سخته
لیکن چې کوم سوال تاسو ته کړو دا غي کې دروغ ویل نشل ورسره کسان ولاړو او هغه زمانہ کې اسم دروغ نن سبا په اسلامي معاشره کې دروغ عام هغه زمانہ کې مشرکین دروغ نه وي د مکه مشرکین دروغ نه وي دروغ په مدینه منوره کې به يهودو بوي ځکه چې حالت کې يهودو او کافر او مشرکین به هم د دروغ نه اجتناب دو دروغ دا څه شی دی چې سړی په معاشره کې وخت نشي تیرولې کومه کې چې دروغ ویل شي بس د یو بل نه اعتبار اوچت شي نو ابو سفیان وتوي هو فينا ذو نسب هغه په مون کې د اعلی نسب والد نو هرقل بیا رستو په دی باندې تفسیر کوي نو هرقل وتوي چې ما تا نه تاسو کو چې داغه نسب څنګه دی نو تا ما ته وی چې هو فينا ذو نسب كذلك الرسل تبعث في احساب قومها في انصاب قومها د غرنګ پیغمبران د خپل قوم په اعلی نسب کې الله پاک پیدا کړي نو دای معلومیږي چې دا پیغمبر دی په هر یو سوال په جواب باندې بیا هرقل تفسیر کړی دا په دې باندې دا تفسیر وکړه نو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب مبارک اعلی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا مخکې فرمایي ليس في آبائي سفاح زما په مشرانو کې زنا چرته نه د تیر شي زما په مشرانو کې زنا نه د واقع شي كلنا نکاح ټول چې څومره رشته ودونه کړی دي نو هغه نکاح په شکل کې کړی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د جاهلیت په زمانہ کې بد نکاح په نوم باندې مختلف قسم طریقې رایج وي د زنا خو بیلوا او د نکاح په نوم باندې زنا کړي او یو پکې صفا نکاح و چې کوم په دین اسلام کې الله جل جلاله هغه قائمه کا او هغه دا چې څنګه نن سبا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره چې شوی دا هغه د نبوت او د رسالت نه مخکې شوی دا او د دې مشر ابو طالب سیبو تریو د پیغمبر علیه السلام او دا نکاح په همدغه طریقه شوی دی چې څنګه نن سبا مونږ نکاح کوو په دې کې گواهان په دې کې ایجاب او قبول په دې کې مہر دا هر څه په دې کې مقرر شو په دې کې خطبه دا هر څه ویلي شوی دی او بیا رستو چې څومره نکاحګانې شوي دي نو هغه خو خود بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله نبوت او رسالت ورکړو نو بهرحال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مشرانو کې که هغه زنانه دي که نارینه دي هغه کې صفاح نه دی تیر شي دا کې دی نشي چې الله جل جلاله یو کس په دومره لوی اعزاز سره په دومره لوړې مرتبه سره چې هغه ته نبوت او رسالت وایي او د خلقو د پاره نمونه راستي او الیاذ بالله ثم الیاذ بالله غبیا ولد الحرام بي هغه د حرام ساس کې نطفه نه پیدای دا کې دی نشي ځکه چې ډومبه چې خلق د چا خبره ته غوږ کی دي نو دا هغه کس خبره ته غوږ خلق خکی دي او اوري چې هغه خاندانی لحاظ سره شریف اعلی خاندان سره تعلق لري دا تر اوسه پورې را روانه ده خو نن سبا پکې د خلکو خپل نسب هیر شو او د مال رواج چې کوم سړی د کلی خان دی یا د علاقې نواب دی یا ارباب دی د خبره ته نن سبا خلک وکړي دي ځکه چې خلکو نه انسانیت بالکل توی شوی دی هغه لباس یې کوس کړی دی او داسې د مادیاتو دور دی چې د چا بینک بیلنس څومره ډیر وي د چا دنیاوي عہده او منصب څومره وړوي مخکې وي دغه څه نر دی د خبرې ته خلک وکړي تر اوسه پورې دا نه وه بلکې چې کوم سړی او اوسم چې کوم مسلمانان دي الحمدلله نو هغه ګوري چې دا خبرې کول والا څوک دی نه چې کله خاندانی سړی نه د هغه خبرې ته غوږ کېدي سره د هغې نورو خبر او چې کله په کلي کې یو سړی بدنامي نه د هغه مجلس کې څوک نه کېني هغې ته غوږ نه کېږي چې دا داسې فلان کې ډینګړی دی د پلار داسې د مور داسې نو الله جل جلاله به انبیاء کرام څنګه داسې راستول چې د هغې په خاندان کې دا شی د کفر تیری وي د شرک تیری وي خو زنا پکې نه وه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ما بغت امرأة نبی قط کسی پیغمبر کی بیوی نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا دا آدم علیہ السلام نے والا تر آخر پوری
د یو پیغمبر بیبي د زنا ارتکاب نه دی. دغه وجه ده چې تاسو ته پته ده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کافرو، مشرکینو، منافقینو هر قسم اذیت او تکلیف رسول دی. هر قسم جسمانی لحاظ سره ورته تکلیف رسول دی. په طائف کې په کاڼو باندې په چترو باندې وشته دی، د بدن مبارک نه وین روانې شوي دي. په غزوه احد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بدن وین روانې شوي دي. سر مبارک باندې د اوسپنې ټوپۍ پرته وه، د هغې کړه هغه په تندي کې ننوتي وه کاڼي ګزار سره. غاښ مبارک مات شوی دی او وینو کې بدن رنگین شوی دی. جسمانی اذیتونه رسېدلي او دې سره سره اعصابي او دماغي اذیتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسولی شوي دي. هر قسم هر طرف ته چې کوم د اذیت صورت کېدی شو هغه رسولی شو. او په عزت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حملې شوي. او هغه مشهور واقع دی چې واقع افک ورته وایي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې منافقینو تهمت لګول سفر په دوران کې، او هغه یوم یاش مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه یعنی ذهنی کوفت کې مبتلا و. ټول صحابه اهل بیت پریشان. بیا الله جل جلاله په سورۃ النور کې، سورۃ النور قرآن پاک کې شته، په خپل کلام کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها د براءت او د پاکی په باره کې 10 آیات نازل کړل. 10 آیات د الله جل جلاله په خپل کلام کې د چا په باره کې یو ټکی یا یو آیت کریمه کې تذکرہ کول دا غټه خبره ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه تذکرہ شوی ده، اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دو ټکو کې هما او صاحب، صاحب نه مراد ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده، او دا د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها والد صاحب دی، پلار دی. او اذ هما، هما د تثنیه ضمیر ده، دا محمد رسول الله او ابو بکر صدیق صاحب تراجی دی، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هجرت په موقع په غار ثور کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شو، بل صدیق اکبر. او حضرت عمر رضی الله عنه د دې په باره کې فرمایي کچری ابو بکر ما ته د یوش پرا کې چې کومه په غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی دا یوش په ما ترا کې، نو زاغه ته ټول ژوند ورکولو ته تیار یم چې څومره ما عبادت کړی دا هر څه ورته ورکوم، خدای دې ما ته د یوش پرا کې. دا دومره لوی اعزاز دی، دا الله کلام معمولی خبره نه ده. هغه رب چې کائنات پیدا کړی دي او هغه په هر څه باندې قادر دی او هغه خالق او مالک او رازق دی. هغه د یو انسان تذکره چې مخلوق دی هغه پیدا کړی دی هغه وکړي. او په سورۃ النور کې د ام المؤمنین په باره کې الله جل جلاله 10 آیات نازل کړي دي، 10 آیاتونه. او دا غي نه وړاندې او دا غي نه رستو چې وګورئ نو هغه آیاتونو تعلق هم ټول د دې سره دی. او په هغې کې د ام المؤمنین براءت ذکر کړی دی. او یو ځکه خو الله جل شانه دومره د قهر او د غضب اظهار مسلمانانو ته کوي، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ما ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. الله پاک انداز داسې اختیار کړی لکه د غصې. تاسو داسې ولې ونکل چې څنګه تاسو دا ټکي اورېدلی نو تاسو ویلې وی چې عجیبه ده، داسې هم کېدی شي، دا خو لوی بهتان دی. دا قرآن کریم کې الفاظ دي. تاسو داسې ولې ونه وي؟ د منافقینو د طرف نه خبرې اورېدې، تاسو دا جواب نه ورکړو. دا الله جل جلاله دومره د غضبناکۍ حالت کې مسلمانانو ته خطاب. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. تاسو داسې ولې ونه وي چې زمونږ سره دا نه ښایېږي چې مونږ دا قسم گفتگو او بحث وکړو په دې خبرو کې. سبحانک هذا بهتان عظیم، پاک دی الله، یعنی عجیبه و ناشنا خبره ده. دا خو لوی بهتان دی چې چا تړلی. نو ام المؤمنین په باره کې قرآن پاک کې الله جل جلاله آیات نازل کړي. دغه وجه ده چې د حضرت آدم علیه السلام نه راواخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په یو زمانه کې هیڅ د یو پیغمبر په بیبي باندې الزام نه دی لګولی، یا د یو پیغمبر په مور بیبي باندې چا الزام نه دی لګولی.
او نسبت نه دی کړی او چې چرته داسې شوي دي نو الله جل جلاله د خپل غضبناکۍ اظهار کړی دی سوا د یهودو نه. دا یهود ډېر خطرناک قوم دی. دی د حضرت عیسی علیه السلام په مور بیبي باندې الزام لګولو، حالانکه حضرت عیسی علیه السلام الله پاک د بیبي مریم نه بغیر د پلار پیدا کړو او الله پاک په هر څه باندې قادر دی. عام خلق د مور او پلار نه پیدا کیږي نو دام الله پیدا کوي. انسان څنګه دومره حسین او جمیل شکل او صورت سره پیدا شي دا الله کوي. او حضرت عیسی علیہ السلام الله پاک د مور نه پیدا کړي بغیر پلاره، او حضرت حوا بی الله جل جلاله پیدا کړي د سړی نه بغیر د موره، او آدم علیہ السلام الله پاک پیدا کړي دی بغیر د مور او د پلار نه. نو دا ټول نقشې خولي چې زه بغیر د مور او د پلار نه انسان پیدا کولی شم حضرت آدم علیہ السلام، او بغیر د زنانه نه پیدا کولی شم لکه حوا بیبي چې د حضرت آدم علیہ السلام د پختۍ نه الله پاک پیدا کړ، او بغیر د پلار هم پیدا کولی شم لکه عیسی علیہ السلام چې مور بیبي شته دی او پلار یې نشته. یهودو دا الزام په حضرت عیسی علیہ السلام په مور بیبي باندې لګولو، نو الله جل جلاله قرآن پاک کې د هغې صفا وضاحت کړی. په قرآن کریم کې د یو پیغمبر د مور تذکره د هغې په نوم باندې نه ده شوي، صرف د عیسی علیہ السلام د مور بیبي تذکره د هغې په نوم باندې شوي. او دې کې دوه خبرې دي، یو دا چې نسب په پلار پسې ځي نو الله جل جلاله ورسره د مور تذکره کوي. عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی د مریم زوی، چې د عیسی علیہ السلام خاندانی نسب ګورې پلار ته نه دی تللی، پلار یې نشته دی، مور ته تللی، عیسی د مریم زوی. او دویمه دا چې دې ظالمانو به نسبت کولو، دې به نسبت کولو چې دا د الله زوی دی. نو الله جل جلاله فرمایي قرآن پاک کې د مریم تذکره کړي ده چې سړی خو په عام مجلس کې د خپلې ښځې ذکر نشي کولی. تاسو د خپلې بیبي نوم په دې عام مجلس کې نشئ اخیستی. نو بیا الله جل شانه په کلام پاک کې چې چېرته تذکره کوي عیسی ابن مریم، عیسی د مریم زوی، نو د دې دواړو جواب الله جل جلاله کوي. نو قرآن پاک کې براءت ذکر کړی دی، او بیا په داسې انداز ذکر کړی دی چې د دې خولې هغه ساعت چپ شوې چې عیسی علیہ السلام مور به راوستو. نو مور سره فکر و چې خلک به څه وایي، زه خو د کوره بهر نیم وتي، ما خو چېرته سړی په سترګو نه دی لګېدلی، نارینه پردی. نو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې ته بېغمه شه، ته جواب مه ورکو، دا بچی به جواب ورکوي. نو عیسی علیہ السلام د مور بیبي په غېږ کې دی او خلکو ته راله نو ورګي انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، زه د الله بنده یم، ما ته الله جل جلاله کتاب را کړی دی او زه پیغمبر جوړ کړم. دا خبرې عیسی علیہ السلام د مور په غېږ کې چې خوی رول هغه ټایم کې کړي. او داسې ماشومان په دنیا کې نور واقعات هم دي چې د مور خوار وي او دغه وخت کې خبرې کړي، یو په هغې کې عیسی علیہ السلام. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل جلاله د انبیاو سلسله نسب هغه ټول پاکان وي. بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه سلسله نسب ده هغه ټول اعلی خاندانی شرافت و تحاصل، نجابت و تحاصل، او هغوی د خپل زمانې په خلکو کې انتهایی اعلی صفاتو سره متصف، اگر که د جاهلیت زمانه په هغوی باندې تیر شوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلسله نسب دا ده محمد ابن عبدالله، محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نذر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان نیکه پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب دا صحاح روایاتو کې ثابت او دا مسلم ده دغه سلسله نسب. بیا دام تسلیم شوی خبره ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې ده، او اسماعیل علیہ السلام یې نیکه ده، په دې باندې د امت اتفاق ده. او اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام بچی دی او دواړه انبیا دي، تاسو ته پته ده.
او بیا دغه سلسله تر آدم علیه السلام پورې رسیدلی ده. خو بیا د دې نه مخکې سلسله څومره دغه کې رسید عدنان نه مخکې نه څوک 10 واسطې یادوي 10 پشته او څوک 40 پشته یادوي. په دې کې اختلاف شته او چې څوک بیانوي نو د تاریخ په بیانونو کې سلسله ذکر کیږي خو هغه د ضعاف روایتونه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د خپل رشتہ ذکر کوله دا ما چې تاسو د کوم ځای ته ورسوله تر دې به ذکر کوله او دې نه پس به بیا چپ شو او بیا به وفرمایل چې کذب النسابون رشتے اور نسب بیان کرنے والے خطا ہیں اور وہ خطا کر گئے. یعنی مخکې چې بیانېږي رشتہ خوشته او هغه څوک بیانولی نشي. نو بهرحال صحاح روایاتو کې دومره پورې ثابت په دې کې آخري نیکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما کوم سلسله نسب بیان کا هغه عدنان دی او بیا د عدنان زوی معد دی او معد دا د ارمیا علیه السلام چې د بنی اسرائیل پیغمبر دی داغه په زمانه کې تیر شوی او الله جل جلاله ارمیا علیه السلام ته وحی راواستوله چې د عرب د سرکشي اختیار کړی ده زه په دای باندې بخت نصر مسلط کوم او بخت نصر به دای ټکې او قتلې وي. خو ته د معد ابن عدنان په څه طریقه باندې ځان سره په خپل سورلۍ سور کا او د دلته نو بس نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نیکونو کې دی. نو ارمیا علیه السلام پیغمبر ځان سره په خپل سورلۍ سور کو د شام ته بوت. دا معد ابن عدنان بیا معد د دزوی بیا نزار دی او د نزار زوی بیا مضر دی او د نزار دو زامنو مضر او ربیعه او په عربو کې دوه غټي قبیلې دي بنو مضر او بنو ربیعه. وفد عبدالقیس دی مجمع کې علما او طلبا ناستي چې وفد عبدالقیس رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلی دی نو د دې تعلق د ربیعه قبیله سره او دا د دو زامن دي. د نزار نه مال پاتې شوی هغه کې سره زره او سپین زره مو او هغه کې اسونه مو. نو تقسیم چې کله د مال او شو نو د یوزوی ته مضر ته سره زره او سپین زره لال سونا چاندي او د ربیعه دا غب په وراثت کې اسونه ورسېدل نو هغه ته به ربیعه الفرس وي او مضر ته به مضر الحمراء وي. په دې باندې دا مشهور شوی. نو دا د پیغمبر علیه السلام نیکه دی. بیا د زوی دی الیاس د پیغمبر علیه السلام په نیکونو کې هغه دی چې حرم شریف ته د قربانی ساروي وړومبې در روان کړیو. د الله جل جلاله په نوم باندې به حرم شریف ته د هدي ساروي را روانو او دی وی چې ما به په خپل املا کې په بدن کې په شا کې د تلبیه आवाज اوریدو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك. دې ته ارهاس وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به درست پیدا کی او داغه آثار مخ کې پنیکونو کې محسوسي. بیا د الیاس د مدرکز وی هغه د خزیمه وی دا نه د الیاس وی مدرکه ده او د مدرکز وی خزیمه ده او د خزیمه زوی کنانه ده او کنانه د زوی بیا نظر ده او د نظر زوی مالک ده او د مالک زوی فهر ده او دا فهر د پیغمبر علیه السلام نیکونو کې هغه کس ده چې د دل لقب قریش او قریش دته منسوب دي. بیا دا قریش ټکه چې راځي ارسو کې اوري پیغمبر علیه السلام قریشی ده نو دا فهر ته منسوب دي. او قریش په حقیقت کې په سمندر کې یو حیوان دی لکه د مئی یو قسم دی چې هغه همیشه په بل باندې زورور وي په د باندې څوک نه زورور کیږي. نو د دې قبیلې نوم قریش دی چې کله د دې مقابله چا سره راشي نو قریش په غالب وي او په دې باندې څوک نه دي زورور شي او هغه زمانہ کې دې سیسته قتل کېدل نو د ته منسوب دی. بیا د فهر زوی غالب دی او د غالب زوی لؤی او د لؤی زوی کعب دی او دا کعب د پیغمبر علیه السلام هغه نیکه دی چې د جمعې ورځ بشوه لکه نن څنګه د جمعې ورځ ده بغیر د مذهب پیغمبر نو دغه ټیم بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره بعضې روایتو کې فرمایلی دي چې د خپلو بعضې نیکونو تذکره کوله نو په هغې کې فرمایل چې دته بد مه وایي ځکه چې دی په ملت ابراهیمي باندې نو زمونږ اکابر وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نیکونه دي او خاندان دی نو چې په هغې کې د چا تذکره کې نو بد به ورته نه وی. هغه د جاهلیت په زمانه کې او کفر او شرک به پکې او خو بد به ورته نه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه.
او بیا چې په ملت ابراهیمی باندې او هغه زمانہ کې پیغمبر بل وونه نو هغه زوړ ملت په دې کې را روانو دغه پاتې چې کوم احکام په هغه باندې به عمل کول نو دې کام بدا سه کول چې د جمعې په ورځ باندې به خلک جمع کړي د جمعې په ورځ خلک به جمع کړي نو هغه ته به واعظ او نصیحت کولو او دا الله جل جلاله د بندګۍ په باره کې به وتوي وی چې آسمانونه الله پیدا کړي زمکه الله پیدا کړي دا غرونه الله پیدا کړي حالانکه پیغمبر نو او بیا به وتوي چې ګوره صله رحمی کوي د رښتې خیال ساتي خې خبرې به وتو کې بیا به خلک خوارش نو د جمعې په ورځ به دا کار کول د کعب زوی مره ده او د مره زوی بیا کلاب ده او عجیبه خبره ده چې د کلاب نوم حکیم دی کې اکثر داسې دي چې نوم یو دی لقب یو دی کلاب دا جمع ده د کلب او کلب په عربی ژبه کې سپی ته وایي او کلاب معنا سپی ګڼ سپی نو یو قریشی نه او عربی نه چاته پوسو چې تاسو خو عجیبه خلک په قریشو کې دا دستورو چې دای به د خپل بچی چې به پیدا شول نو دا غي نمونه به ګډ وډ کې خل ګډ وډ به دا سه کې خل چې غینه به خلک یې ریدو لکه مسعر مسعر اور بلولو والا اور لګولو والا حرب جنگ سخر ګټ او زیب لیوه شیرمخ او کلب سپه او فهد پړانګ دا نمونه به کې خل او د غلامانو نمونه به چې بونو نافع یسار رباح معنا هغه سړی چې ګټه ډیره کوي او نافع چې فیدت چاته ور کوي نفع او یسار آسان چې یسر وي پکې سہولت نه یو کسرالو هغه یو عربی نه قریشی نه تاسو کو چې عجیب ده تاسو د غلامانو نمونه ډیر مزیدار کېدی او د زامنو نمونه ګډ وډ کېدی د چا یو نیمه د چا نو هغه ته جواب ورکړي چې زمونږ د زامن د دشمن د پاره دي او زمونږ غلامان زمونږ د پاره دي یعنی غلام خو د سړی خدمت کوي نو ځکه مو په خنمونه یې چې داغه ګټه زما جوړی تر راپوز او مونږ زامن چې پیدا کوو د دشمن د پاره دشمن سره جنگيږي هغه ټیم کې قبایلی ژوند جاهلیت زمانہ جنگونه ډیر زیاتو نو د دې نوم سره په دشمن باندې رو پریوتو نو دا نوم به ځکه کې بیا د اسلام نرسته بیا د نمونه داسې بامانه نمونه کې خود شل نو د نوم د کلاب ذکر او د کلاب زوی د قصی او قصی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه نکده چې د داسې وخت تیر کړی دی چې هم د کعبه تولید د پلاس کې و مشری او دې سره داسې و لکه بادشاہ چې وی د یو علاقې د یو کار دا وکړو چې د دارالندوه جوړ کړی و او دارالندوه پاغه کې به مشورې کړي د ودونو خادیو په باره کې د قوم او د قبيله په باره کې سم مشوره بوا هغه به دارالندوه کې کېده یو اجره جوړ کړی او پاغه کې ټول مشران راغون شو او چې تجارتی قافله روانه ده نو فیصله به دلته کوله ځکه چې هغه زمانہ کې به تجارت داسې نو نن سبا چین ته لاړ شي او پسلورم 15 مرز باندې بیا واپس راغلی او زرم راتلی شي هغه زمانہ کې چې وسړی د کور نه وزل اوته نو پیاده یا په خوانو باندې تګو نو پاغه کې به شپږ میاشتې تیرې شوي او شام ته چې بتلل نو شپږ میاشتې یمن ته چې بتلل نو شپږ میاشتې درې میاشتې تلو کې درې میاشتې راتلو او کله به 2 میاشتې تیرې شوي کله به لږ وخت کله ډیر وخت او میاشتې به تیرې دي نو مشوره به کېده په دارالندوه کې چې لاړ شو په سفر باندې کنه کوم طرف ته لاړ شو نو دغه دا دارالندوه د جوړ کړی و او د بل کار دا کړو چې د وخت نه مخکې قریش د خانه کعبه سره خوا کې نو په جبال او غرونو کې دشتو کې بهر پاتې کېدل او د دې وجه ان شاء الله به تاسو ته بیان شي چې دا بهر ولیو جنگ شو په یو زمانہ کې نو دا غي د وجنه جرهم قبيله په دای باندې زور ورشي و او جرهم قبيله د یمن واصل نو دا قریش د خانه کعبه د خوانه ټول شړلی دی په کمزوري نو دا قصی په زمانہ کې د پیغمبر علی السلام د دین کې په زمانہ کې دی لګیا شو ټول قریش راوست هغه ته قرونه جوړ کړ خانه کعبه سره خوا کې او هغه ته زی ورکو وته وی چې ټول دلته شي نو بیا قریش رال چې کله جرهم د دې زینه وتل نو دا کارم کړو بل د تجارتونه کول د بهر علاقو سره او د شام سره د یمن سره او د حبشه سره وغیرہ وغیرہ قافلې به استول د دې زوی د عبد مناف زوی د هاشم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نیکه
چې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمانه نږدې کېده نو نور نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به په نیکونو کې د هغوی په تندو کې ښکاره کېدو چې داسې بچی او نبی آخر الزمان و پیدا کېږي. هاشم د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نیکه دی، د دومره سخي و چې په مکه مکرمه کې قحط راغلی و، نو د هغه قحط په وخت کې د خوراک څښاک انتظام به د کوره کېدو د ټولې مکې خلکو ته، او هغوی ته به چوري کوله. چوري منګه دا روټۍ ماته کو په شوروا کې، نو چوري به کوله، دا به په هغوی باندې خورول. نو د ده نوم وی عمر دی او لقب یې هاشم دی، ځکه چې هاشم چوري کوونکي ته وایي. هاشم السرید چې ته چوري کې، نو د به چوري خلکو ته کوله او هغه طالب ورته کېښولو په هغې به یې خوړله. نن سبا خو الحمدلله هر یو خوراک پرېوانه دی، موږ ته د خوراک قدر نه دی معلوم. هغه زمانه کې داسې قحطونه تېر شوي وو چې خلکو به زر، سره زر او سپین زر او هیرې او جواهرات او غمی ګرځول، خو چېرته به سیر اړنو دې پسې به ګرځېده. نو په دغه وخت کې هاشم صاحب د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دی نیکه د به خلک راغونډول، او صرف یو ورځ نه، د به همیشه داسې کول. او د حج په دوران کې وی چې کله به خلک حج ته رالو، جاهلیت زمانه کې به خلک حج ته راتله، نو په حرم شریف کې به هم خلکو ته روټۍ ورکوله، په مینا کې به هم ورکوله، په عرفات کې به هم ورکوله، مزدلفه کې به هم ورکوله. نن سبا ټیک ته تعداد زیات دی، خو حکومتونو سره سرمایه هم ډېره ده، نو هغه روټۍ نن سبا حکومت هم نشي ورکولی. جسونه تقسیمیږي، شملې تقسیمیږي، مختلف سیزونه وي، کوشش کوي. زمونږ په مقابله کې عرب ډېر سخیان دي، ډېر زیات. اوس هم پکې هغه صفات د مشرانو شته، لیکن هاشم صاحب په هغه زمانه کې به د ټول انتظامات د خوراک په عرفات کې ټولو حاجیانو ته او په مزدلفه کې او په مینا کې به د کول. دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام داسې نه کو. او د ده په دور کې د قریش د دوی دوه سفرې به کېدي، یو شام ته او یو یمن ته. قرآن کریم کې د هغې تذکره ده، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. د ګرمۍ په موسم به شام ته سفر کولو تجارتي، او د یخنۍ او د ژمي په موسم باندې به یمن ته سفر کول. او بیا دې هاشم صاحب چې کوم دی نو هغه دې بادشاهانو سره خبرې کړې وي چې زمونږ قافلې به راځي، نو دوی ته به امن ورکوي او د دوی ته به ځای ورکوي، تعلقات یې ښه ساتلي. نن سبا خلک وایي چې زمونږ ملک د فلانکي سره امریکې سره خبر وکړه، فلانکي سره ډنګړي سره ده. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین که په هغه زمانه کې چې نه جهاز و نه لارۍ و نه موټر و، دې بادشاهانو سره تعلقات و. دغه سلسله کې چې قافلې به راځي، د هغې فایده څه وه؟ د دوی مال به ښه بدلېدو، او د دوی ملمستیا به د شام حکومتونو او د یمن حکومتونو، د حبشې حکومتونو کول. او دا دومره هوښیار و هاشم صاحب چې دی د لږ عمر و 25 کاله کې دی وفات شوی دی، 25 کاله عمر. او په دې کې د په دې منځ کې چې څومره ډاکوان به راتلل، مخې ته قبایل قافلې به یې لوټلې، نو هغوی ته یې ویلي و چې وروره تاسو قافلې څه ته لوټئ؟ ستاسو مال پکار دی، خوراک څښاک مه پکار دی، نو دا به ته زه در کوم، او قافلو ته څه مه وایي. نو دوی یو حد مقرر کړی و، هغه به یې ورکول، نو د هغې په وجه به نورې قافلې لوټلی کېدې، او د هاشم صاحب قافلې چې کوم دی نو هغه به اماني سلامي تلې راتلې. دومره الله جل شأنه ورته هوښیارتیا او زیرکتیا ورکړه. دی یو ځل دغه تجارتي قافلې په سلسله کې د مکې مکرمې نه روان شو. د داسې عجیبه الله جل شأنه حسن و جمال او ښایست ورکړی، او بیا دا تعلقات سفارتي د حکومتونو سره، دا تعلقاتو په بنیاد باندې به هر چا دته لور ورکول. په مکه کې اعلی حسین او جمیل جینکۍ چې څومره وې، نو هغه رشتې ورکولو ته دته خلک تیار خو د رشته نه کول. قیصر روم د هغه زمانې د غټ حکومت، لکه نن سبا ته ووایه چې امریکا یا روس، هغه زمانې غټ حکومت قیصر روم هغه ورته پیشکش راواستولو چې زما لور د شهزادګۍ او په حسن و جمال کې د هغې په شان بله څوک نشته دی په علاقو کې، او زه هغه لور تا ته در کوم، ځکه چې د ده د هوښیارتیا، د ده زیرکتیا د دې نه هغه واقف او د ده جود و سخاوت مشهور شوی. نو دا لور زه در کوم. او د هغه پکې بل مقصد هم هغه دا چې په اهل کتابو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره را روانه وه، او دا آثار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو د هغوی په نیکونو کې محسوسېدل، نو وی چې دغه خیر زما کور ته راشي. نو هاشم صاحب انکار وکړو، وی چې نه. بیا د تجارت سره مدینې منورې ته شام ته تلنو، په مدینه منوره به دی تېرېدل،
د مدینه منورې نوم هغه زمانه کې یثرب نو دلته به زه په زه به پړاو چولو دمای کولا نو آلته یو زنانه چې د هغې نوم سلما د بنو النجار قبیلې سره تعلق د هغې زنانه سره هغې ته نکاح پیغام واستولو هغه یې خوښه شوه هغې سره نکاح وکړه مدینه منوره کې چې څومره وخت تېر کو د هغې نه پس بیا شام ته روان شو نو د دې نه بچی پیدا شو چې د هغه نوم دی عبدالمطلب دا د پیغمبر علیه السلام د پلار دی او نیکه دی او د ده نوم په ابتدا کې عبدالمطلب نو بلکې د ده نوم شیبه و ځکه چې څنګه پیدا شو نو د سر ویښته چې و په هغې کې یو ویښته سپین او شیبه او شیب نن سبا بوډا ته وایي نو چې چا ویښته سپین وي نو د ده په سر کې دا یو سپین ویښته و نو د ده نوم شیبه او بیا شیبة الحمد د ده نوم مقرر شو نو پلار چې لاړو هاشم صاحب شام ته نو په غزه کې وفات شو هلته او د هاشم صاحب قبر په غزه کې د فلسطین شام کې او دغه شیبه بچی چې و د مدینه منوره کې لویېدو نو بیا د هاشم رور چې د هغه نوم مطلب و رونه یو هغه ته پته ولګېده چې زموږ وراره دی مدینه منوره کې او هغه لوی شوی دی تکړه دی نو هغه زمانه کې خو به د هلکانو ډېر قدر و نو دغه مطلب تره د عبدالمطلب صاحب دی لاړو مدینې منورې ته نو هغې ته یې ووایي چې دا بچی زه به وځم دا زما وراره دی نو هغه انکار نه شو کولی بیا یې ورسره پرېښو نو دی په اوښ باندې ځان سره سور کړی چې مکې مکرمې ته رادننه کېدو نو چې دی تللی و په سفر باندې نو د سره خو ماشوم نو هلک ورسره نو او چې رالو ورسره هلکو او د هلکانو په عربو کې ډېر قدر و غلامان به مو نو د مکې خلکو وی چې ګنې دا د غلام راوستو نو هغې چغې کې چې عبدالمطلب عبدالمطلب د عبدالمطلب غلام دی د عبدالمطلب غلام دی نو دا نوم یې بیا د شیبه په ځای باندې دغه عبدالمطلب مقرر شو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انشاءالله د عبدالمطلب صاحب تذکره به بیا کوو وخت پوره شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې هغه ښکلي صفات او هغه شرافت د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجنه دا د مخکې نه را روان واخر دعوانا